بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه شپږم درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د نون تنوین، نون تثنیه او د نون جمع د دې په باره کې قانون وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله نون تنوین دا د کلمې په آخر کې راشي نو دا تنوین دا به د الف لام د داخلېدو د وجې نه، یعنی که په دغې کلمه باندې الف لام داخل شو یا ته دې کلمې مونږه اضافت وکړو یو بلې کلمې ته نو دغه تنوین دا به غورځېږي. نون تنوین دا دو زبر، دو زیر، دو پیش ته ویلی کېږي. د قانون حاصل دا شو چې هر هغه کلمه چې د هغې په آخر کې نون تنوین وي او په دغې کلمه باندې مونږه الف لام داخل کو نو دغه تنوین دا به غورځېږي. دویم صورت دا دی چې مونږه په دې باندې الف لام نه داخلو بلکې دغه کلمه چې د دې په آخر کې نون تنوین دی مونږه ته دې اضافت کو یو بلې کلمې ته نو په دې صورت کې به هم دغه تنوین دا به حذف کیږي او دا به غورځېږي. د لومبي صورت مثال دی الحمد لله رب العالمین. نو الحمد دا په اصل کې دی حمدن، نو په دې لفظ کې کوم اخرنی حرف دی هغه دال دی او په دې باندې د پیشونو تنوین دی. اوس په دې لفظ باندې مونږه الف لام داخل کو نو دغه تنوین دا به غورځېږي. نو د حمدن دا مونږ سره جوړ شو الحمدو. او داسې هر هغه کلمه چې د هغې په آخر کې نون تنوین وي او د هغې کلمې مونږه اضافت وکړو بلې کلمې ته، یعنی دغه کلمه په ترکیب کې مضاف واقع شي نو ته دغې نه به نون تنوین دا حذف کیږي. د هغې مثال دی لکه ساکنون. ساکنون په آخر کې د پیشونو تنوین راغلی دی. اوس ته دې ساکنون اضافت مونږه کو بیت طرف ته نو مونږ به داسې وایو ساکن البیت. ساکن البیت هغه تنوین هغه ته مونږه حذف کو، صرف ضمه پاتې شوه نو د ساکنون البیت نه جوړ شو ساکن البیت. دا خو ته دې قانون یو حصه وه او دا حصه د نون تنوین په باره کې وه. د دې قانون دویمه حصه به مونږه دا ذکر کوو چې هر هغه تثنیه چې کله مونږه د تثنیې او د جمع اضافت کوو مونږه بلې کلمې طرف ته نو د تثنیې کم نون دی او د جمع کم نون دی نو دغه به د اضافت د وجې نه غورځېږي. کله چې مونږه د تثنیې یا د جمع اضافت کوو یو بلې کلمې ته نو دغه د تثنیې نون او د جمع نون دا به حذف کیږي. د تثنیې مثال دی ضاربا زیدن. نو دا په اصل کې دی ضاربانی. ضاربانی او دا تثنیه ده ځکه چې په آخر کې الف او نون راغلی دی او نون مکسور دی. او دلته دا خبره هم یاد ساتئ د تثنیې نون دا به همیشه د پاره مکسوري، خوا که دا تثنیه په حالت رفعی کې وي، خوا که دا تثنیه په حالت نسبی کې وي او خوا که دا تثنیه په حالت جری کې وي. او د جمع مذکر سالم کم نون دی نو دا به همیشه د پاره مفتوح وي، خوا که دا په حالت رفعی کې وي لکه مسلمونه، خوا که په حالت نسبی او په حالت جری کې وي لکه مسلمینه. نو ته دې صورت حاصل دا راووت چې د تثنیې او د جمع نون دا به د اضافت په وخت کې غورځېږي
او د تسنیه مثال مونږ دا ذکر کو ضاربا زیدن، دا په اصل کې دی ضاربان زیدن. نو د ضاربان مونږ اضافت کو زید طرف ته، نو د تسنیه دا نون دا ته مونږ حذف کو، نو د ضاربان زیدن نه جوړ شو ضاربا زیدن. یا مونږ داسې وایو چې غلامان زیدن، غلامان زیدن. نو دلته اوس د غلامان اضافت مونږ کو زید طرف ته، او غلامان تسنیه ده، نو تدې دا نون دا به مونږ د اضافت د وجې نه حذف کو، نو د غلامان زیدن نه به جوړ شي غلاما زیدن. اوس مونږ د جمع مثال ذکر کو لکه قاصدون، قاصدون دا جمع ده، جمع مذکر سالم دی. اوس مونږ تدې اضافت کو بیت طرف ته، یعنی مونږ داسې وایو قاصدو بیتن. نو دغه نون چې د جمع مذکر سالم په آخر کې دغه نون دا به د اضافت د وجې نه غورځېږي، نو د قاصدون بیتن نه به جوړ شي قاصدو بیتن. نو دا د تسنیه او د جمع د قانون حاصلو چې کله مونږ د تسنیه اضافت کو یا د جمع اضافت کو مونږ، نو ته د تسنیه په آخر کې چې کوم نون دی او د جمع په آخر کې کوم نون دی، نو دغه نون دا به د اضافت د وجې نه غورځېږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.